ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وسلم عليه دیر محترم مکرم عزت مآب جناب محترم فیری طریقت صدر تنظیم سالکان سوکنو شریف جناب محترم قابل قدر ناصر اقبال نوری سیب دامت برکاتو اور دیر محترم مکرم عزت مآب سید السادات جناب محترم قابل قدر مولانا محسن شاہ سیب دامت برکاتو اور دیر محترم مکرم عزت مآب جناب حضرت العلامہ مولانا عابد نوری سیب دامت برکاتہم جناب محترم مداحی نبوی عامر نوری سے ودیگر علماء کرام قراء کرام حفاظ کرام مشایخ اعظام اور قدرمندو مشرانو نوجوانانو دا اللہ جل جلالہ بندگانو دا سرور کونین تائیدار حرم امام الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مبارک سرا محبت لرن کو عاشقانو اللہ جل جلالہ وعم نوالہ وعز اسمہ ولا الہ غیرہ سر زمان دوڑو جہان و خوشحالے کامیابے آؤ کامرانے نصیب تو ہوئے آئے گرنن چی منگاو تاسو دے محترم قابل قدر دے جناب محترم شیر افضل قاضی سے محترم دے کور تراغیل در ربیع الاول شریف مبارک میاش مبارک شورودا الحمدللہ زیب زیبان عاشقان مصطفیٰ لگیا دی پاکستان کے ہوم افغانستان کے ہوم سعودی عرب کے ہوم او حتی چند بیت اللہ شریف امام الشیخ عبدالرحمن السدیس مبارکم دخل پیغمبر شان مبارک بیان او پویلادت با سعادت پیغمبر پاک مبارکے دا حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ اغا شعار ذکر کر چکم شیرونا حسان بن ثابت دا مدینی منورے دا جانان پڑوان دبان تلاوت کرے او بیت آگی دا ولادت با سعادت پبینا بانے دا بی بی آمینی مبارک صفتوناو کا چی بی بیانی بڑیری ہوئی خدا سی بی بی بکم سے پیدا کے لکہ بی بی آمینی مبارک لچی اللہ پاک دا دو کون سردار مبارک ورکڑے او سرور کونین آقا مولا مبارک ورکا اللہ نصیب کردے او بیائے دا اللہ تا میرا بانیو گورا کرم نوازیو گورا چی مونگا اتاسو اللہ دا دغخکول پیغمبر مبارک پو امتیانو کی راوستی سونا نورانی پیغمبر وی و چکم انسان مرسر محبت و مینہ کئی آغتم اللہ ڈیلوی شان و ڈیلوی کمال ورکی ذکر دا پیغمبر مبارک صفت کوما نما تو گو رہی
زبوی بچه دا زمان کمال لی نا تاسو چې دا ډلې ډلې ملګري عاشقان راځي دا دای ربیع الاول شریف آغاز نه شروع شوی دا او شروع شوی د رب العالمین عجیب نظام دی اوی مونږ او تاسو الحمدلله زې په زې د حضور عاشقان را جمع دي او دا پروګرامونه کوي دا پستاسو کمال نوي دا د الله فضل چې مالم دغه برکت را کړی او د الله فضل پتا سو چې تاسو له حضور مبارک محبت لري حکمت او نبوت تر کما نو بیا برازی او پیغمبر مبارک چې داغه نامه محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم نمبر خدا د چې په دغه نبی به ایمان لري او بیا دا چې د شان مبارک با چې زما اولوهیت سمدیت قوم ته بیانوي ور سره د مدینه د جانان شان مبارک بیان داسې نبی له قربان شه داسې محافل جوړول دا د الله عمل ژوندي کولی ځکه پیغمبران ارواح چې الله را جمع کړي نو میزبان یې څوک هغه الله میزبان یې څوک الله ملمانی څوک پیغمبران مبارکان او شان پکې د چاو شان پکې د مدینه منورې د جانان مونږ او تاسو ټول باندې دا مهرباني د الله دا چې دا سه نورانی با برکت محفل کې راته ناس ترا کړی دا څوک به وي چې را دا سیمینه پیغمبر سره پکار نه دا مونږ وینا بغیر د دې نبی مبارک نکار نه کیږي والله چې نن زمانہ کې اوس راځما سزنانه او دکړې او تماشي وي مې ګور دا ډلم لاړه جنگ روان دي څوک په یو ګناه کې لګیا دي څوک په ټمټوب کې لګیا دي او څوک کوی کې د الله او د نبی په نافرمانو کې لګیا دي څوک ګناهونو کې لګیا دي او څوک عیبتونو کې لګیا دي او څوک شغل خورو کې لګیا دي او موږ او تاسو الله د شیر افضل قاضي صاحب په دې کور کې را جمع کړی را له خپل مين را کړی د مدینه منورې د جانان را کړی د غیبت په زیر علی حضور علیہ السلام دا درودونو توفیق راکړه او په جواب باندې د سبحان الله توفیق راکړه دا په موږ او تاسو د الله تعالی عظیم نعمتونه دی او مهرباني وي خدای پاک دې نعمت قدر زما او ستا په سینه کې نورم سیوا کړي لکه دړه د اخلاص ګورې افیس سترګو باندې مازور دي خو پړه باندې ژوند دی دا کښه کښ پکار دی خیر دې که ظاهر دي خو دړه سترګې پکار سبحان الله په دې چې تاسو باندې کې پاس پات شوي الله سره زمان د دوه سترګې بینو لرا ظاهرا نو مو دړه سترګې هم ما تو شکر ایدا محبت او دا مینا زمونږ استاد سوچیدا دا ډیر اولاد او ډیر اولاد ما تو شکر ای د سرور کونین د شان د قربان شمه د مدینه منورې مخکینی نوم چې هغه یسرب دی یسرب لک بیدار شي کنن زمانه کې چا قصدن مدنوي قصدن چې سم مدینه منوره نه مخکینی نو میوي پخوانی نو میوي نو یسرب چې هغه د وباګانو زیو د بیمارو چالوا د تکلیفونو د غمونو زیو د مصیبتونو زیو او چې کله د مدینه منورې جانان پکې قدم مبارک کیخو الله پاک الله قیلا اے یسرب ته نکرشه ته بیمارانو زیو د تکلیفونو زیو د نبی په خاطر باندې د بیمارانو علاج یا الله ورزو د حضور پاک مبارک په قدمونو باندې الله پاک علاج کا ورزو او امام بخاری مبارک با تاریخ کبیر کی ذکر کئی وی چې کوم انسان قصدن مدن یسرب ہوئی
بیدار شي داغي کفاره به بیا ورکي کفاره څه شي دا کفاره دا چې دې بلس پیری وی مدینه منوره 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 نه خبر شي یو بار پاتې هغه پسې تاسو ته زوی مخلک داسې د تاسو خلونه کارواله اخیری ځل اورېږي مدینه منوره خدای خو دې سبحان الله الکه دا به ویلي چې مولانا شیخ خو بزر به دی ویلو چې لس پیری کفاره ده کړه نو دا بار بار تکرار دی ولې الله د حضور مبارک د وطن دا نوم ډېر خوند راکړي او چې شیخانو ته وی مغیلم فرمو چې څوک چا باندې مدینه منوره خېستلې سبحان الله ټول باندې خلګي الله سره زمانت کبینه نصیب کا اے کرونا راغلی و شاده بیماری پیژندم نه تمام ممالک ریسرچ ادارہ دا ہیلتھ والا ادارے صحت والا اگی روان یو علاقہ ابو ہوا چکئی خاور چکئی چی بیماری دا کرونا پکم سے کے دیر دا نو ټول مغربی ممالک ٹیسٹ او چکلے روح دا مکیم و زمین پلوری باندے او کلے دا مدینی منورے دا جانات دا وطن پلوری باندے او چکلے دا حضور پاک مبارک دا وطن ابو ہوا چکئی او کلے خور چکئی لگ بیدار شیجی پتک کا دوران کے اغیلان دی ریسرچ کی لکی چمون مشرق مغرب جنوب شمال ٹول علاقین بولٹولے تاسی صحت اقصا ہوا شدا تا پیو ملکیم نشتا لکا کم ہوا شدا سرور کونین دا مدینی دا جانان پا وطن ہوگا نبی سره پیدا شو وزن د عرش کم زیات شو چې د دې غلامانو نسبتونه د خپل پیغمبر سره دي سبحان الله وې زموږ د الله په دربار کې څومره شان ته د خپل وزن نه خبر دی بیدار شي قسم پخدے چې څوک په دې وخت کې میلادونه کوي که په مشرق دی که په مغرب دی که په جنوب دی که په شمال دی دا یو بل محبت دی او بل مینه ده چې الله پاک چاله ورکي الله دې موږ تاسو ټول د دې محبت او د دې مینه او د دې جذبې نه جدا نه کړي امين وایي دا عاشق پته لګي څوک لګیاوي یاره چې دا په کاوه کې راغلي او دا چاویلی چې دا میلادونه کوي موږ ته وایي چې اے صاحبا چې کله شادي حال تلار شي او چرته پسې د انګلیش راشي خطر پسې د انګریزي راشي او شادي حال تور شي دی کوم قومو باندې دی بلکل باندې اعتراض کې او چې ال تلار شي د ټوکړې باجی وي او شادي حالم سجو شي وي اره غړغړ می زونوي غټه غټه ټراګانې راشي پکې نره غوخه بیلې غټه بیلې نره روشي بیلې غټه پکې بیلې خرما بیلې پالوده پکې بیلې اے پیرنی پکې بیلې کیرونه پکې بیلې او ډرینګ پکې پیپسي پکې لا بیلې دا باب کې تاسو نو چې کله د خېټه خبره راغلي د وخت بسم الله کړي یعنی تپوس نه کړی چې دا چې د حضور مبارک په شادي حال نقل جو نقل نه وي چرته دا دون لوازمات چې د پیغمبر نه نقل دي او شکل د خېټه باب راغلي دی هغه بیا کتل نه دا چې کله د حضور مين راغلي دا یره چې دا خدو کنه د تقدیم په سیګر د عاشقانو د نغړ پړډول ثوابونه په دغه غمختو سو خلق ثوابونه کیږي کزان او صدر سے کو تصویر دی والی الحمدللہ وی دا پمونگا او تاسو د الله مهرباني اگی دغه باندې لګیا شو او مونږ او تاسو د حضور په محبت کې لګیا الله خو دې زما د امین اساس مینا د خپل پیغمبر مبارک